د قرآن مجید مونږ دا اورېدلی چې صلیح خپارې دو زه د پاکستان نه عراق پورې لاړم ما ته دغه صلیح خپارو والا قرآن معلوم نه شو چې هغه دا کوم ځای کې دا قرآن. او اسامه بن زید ته بار بار دا خبره وکړه چې اسامه هل لا شققت قلبه، اسامه تا دغه سینه ولې نه وچیره کړې. عابد حسین شاکری صاحب حفظه الله، علامہ مفتی شعیب صاحب او دغه شانتي زمونږ بزرگ علامہ مفتی صاحب اوس بیان یې وکړو. اولا زه تاسو ته د زړه د ګیرایي نه تحیه او سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر ځان ته خوش قسمت ګڼم چې زه د پېښور کې یو عظیم الشان کانفرنس د عظیم مقصد دپاره چې کوم علامه صاحب منعقد کړی دی اتحاد بین المسلمین عنوان سره د عید ملن پارټي موقع او مناسبت سره، دا یو زما دپاره ډېر فخریه خبره ده. زه کراچۍ نه راغلی یم دلته تاسو څخه او د علامه صاحب فرمایش منې زما دلته کې تاسو نزدیک زه راغلی یم. علامه صاحب ته زه ګورم چې ماشاءالله خپل د کار نه د شیعه سني منځ کې چې کوم غلط فهمیانې دي هغه ختمولو کوشش کوي، آپس کې قربت پیدا کولو کوشش کوي چې امت مسلمه چې څومره فرقې دي آپس کې یو بل سره نږدې شو، دا ګیلې شکوې ختم کو. ټول مسلمانان دي او دا سنی دیوبندی بریلوی اهل حدیث شیعه د پاکستان ټول د خلکو جوړولو کې لاس دی او د پاکستان قیام کې د ټول علماء کرامو خدمات دي. نو ماشاءالله سره علامه صاحب دی حوالے سره چې کوم کوششونه کوي د دې خراج تحسین مستحق دي، مبارکباد مستحق دي او دا دعا کوم چې الله سبحانه و تعالی موږ له دا وسعت ظرفي راکړي چې موږ هم دغه شانته کار شروع کو چې مسلمانان یو بل سره را نږدې شو. ډېر ښه خبرې وکړې مفتی صاحب، زموږ بزرګ مفتی صاحب اوس تاسو نزدیک چې کوم خبرې وکړلې تاسو ته چې دا اختلافات الګ دی بازار ته وګورئ چې بازار کې څه خبرو باندې خلک جنګيږي او اختلاف کوي. اختلافات هر شي کې دي. خبره اوس دا ده چې مونږ یو بل سره څنګه تعلق ساتو. مونږ موږ په وخت باندې کوو او کنه کوو. د الله سبحانه و تعالی چې کوم محکم تعلیمات دي په هغې باندې عمل کوو او کنه کوو. او چې کله به یو بل سره دې خبرو کې لګیا شو نو جی فرقه وارانه مسلو کې مونږ مخکې بخکارو. سنې خبرو باندې خو علامه عابد حسین صاحب تاسو ته اشاره وکړله، گفتگی وکړله تفصیل سره او مفتی صاحب چې څنګه خبرې وکړې. زه لږ غواړم چې خپله تجربه تاسو سره بیان کړم. خبره دا ده چې قرآن مجید کی راځي، قرآن مجید کې دا حکم دی څنګه چې علامه صاحب دا خبر وکړه چې بغیر تحقیق مونږ له خبره مخکې نه دی رسول پکار. بغیر تحقیق خبره مخکې نه دی رسول پکار. دا د قرآن مجید حکم دی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان پٹک کر لو، اس میں اس کو بیان حاصل کر لو، معلومات حاصل کر لو. اگر کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس خبر لاتا ہے، کسوک فاسق یعنی کمزور سڑے، تاسو ته معلوم ہے چې فاسق مطلب هغه کس ته چې معاشره کې موږ ته پته اشاره دا کس دروغجن دی. الګ دې وړې وړې خبرې کې قسمونه اوچتي، غټ غټ قسمونه اوچتي، د دور کو خبرې او دې بګیا قرآن را واخلي، دا فاسق سړی دی. معمولی خبرو باندې قسمونه اوچتي. نو که تاسو ته داسې سړی خبر راړي نو سبا کوئ قرآن حکم سره د تحقیق. نو په ما باندې فرض دي او په تا باندې فرض دي چې یو سړی موږ ته یو خبره راکوي او موږ دا ګورو چې بھائی دا کم سورس ما ته دا خبر راغله، زما پهله فرض دا جوړېږي چې تحقیق وکړم. نن سبا د واتساپ زمانه ده، فیسبوک ده، یوټیوب دا زمانه ده. په واتساپ باندې یو ویډیو راشي چې دا ویډیو موږ کتل چې فلانی شیعه دا کار کړی دی او حضرت ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دوی توهین یې کړی دی.
او چې د ملک دا فساد شروع شي دی فلانی جی هغه فلانی په جانور باندې دا نوم لیکلو او فلانی دا لیکلو شیعاګان خدا کار کوي. ما زه تاسو ته په ګارنټۍ سره دا خبره کوم په دغه معاشره کې د پاکستانی معاشره کې ما خپله زندگی څومره چې ما دا وخت تیر کړی دی زما پوره فیملی پوره خاندان زما سنی دی. زما والد صاحب د سنیانو عالم دی الحمدلله والده زمونږ د سنی پوره معاشره زمونږ تعلیم مونږ د سنی مدارس کې حاصل کړی دی او خاندان سنی خو لیکن خبره څه ده دا نه چې مونږ د شیعاګانو د حمایت کې څه خبره کوم نو زه به دا خبره کوم نه مالا د الله له جواب ورکولی چې زما ذمہ داری ده چې کوم دین قرآن مجید مونږه علم حاصل کړل هغه خلکو ته هغه شانتي ورسو چې کوم مونږ نه الله مطالبه کړله دا نه چې په دې خبره باندې به سنی خوشحالېږي نو زه به هغه خبره کوم شیعاګان به خفه کېږي نو زه به خبره نه کوم یا شیعه خوشحالېږي دا نه دا د هر صاحب کوم شخص په قرآن باندې ایمان ساتي هغه به دغه هغه له پکار دی چې دا خبره دی کوي یعنی حق ته حق وي او غلط ته غلط وي. نو مونږه نو ما به هم دا خبره اورېدله چې بھائی دا خو د صحابه کرامو سره د دوی څه تعلق نشته او دو خلک دا چې صحابه کرامو ته لکه کنزل کوي او بدې ردي وي او داسې خبرې کوي. نو زه د دې په مجالس کې لاړم ما په پهله زما عام خلکو شانتي ما په دې خبره باندې اعتبار بروسه ونه کړم ما وی یاره تر څو پورې ما ته قرآن وي ته تحقیق وکړه نو زه به تحقیق کوم. نو زه دې په مجالس کې لاړم او داسې نه چې ما دوی ته ووایي یاره زه نن راځم چې دوی بیا څه داسې ونه کړي په پټ په پټه لاړم په دې کې کېناستم ورسره دوی ته پته مونه لګېده چې څوک راغلی او څوک نه دی راغلی. نو ما اول نه اخره پورې د دې د محرم مجالس ما اټینډ کړل ما وکتل سوای د دې خبرې نه چې دوی د امام حسین او د اهل بیت ذکر کوي یا خپل په انداز سره هغې حوالې سره د قرآن ترجمه او تشریح بیانوي بله څه خبره نه او مونږ هغې حوالې سره څه اورېدلي دوی خو دې کې دا کار کوي دوی خو دې کې دا فلانې صحابه ته فلانې کنځل کوي. ګوره اختلافات ضرور موجود دي علامه صاحب ډېره ښه خبره وکړله او مفتي صاحب وما چې اختلافات خو نشي ختمېدی دا خبره صحیح ده دا به زما تصدیق وما دو خبرې باندې کوي اختلافات نشي لیکن کمولی شو مونږه صحیح ده هغه خبره ده که نه هغه تیلې لګول او اور کې هغه تیلې هغه سوی پښتو کې متلونه دی که نه یاره کم از کم دومره خو به وشي چې هغه اور کې به خلک تیلې خو به نه لګوي که نه په خبره پوه شلې یعنی دومره خو به وي چې اور خو به نه مړ کېږي خو کم از کم دا یي ته به خو نور پوکي خو به نه ورکوې که نو دومره مونږ کولی شو خپل په دې کوشش سره چې شیعه سني علما چې سنجیده خلک دي هغه خلکو دا خبره پیغام ورسوي بھائی اختلافات موجود دي دا تر قیامت پورې نه ختمېږي صحیح خبره ده او اختلافات ختمول مقصد یې نه دی مقصد دا دی چې دا اختلاف چې کوم په دې باندې زه یم او ته په دې باندې ته په سني مسلک باندې صحیح ده مرحبا اهلا وسهلا زما رور یار زما پاکستانی انسان مسلمان ته ما ته قبول ته شیعه یا علی یا حسین وای ماشاءالله صحیح ده ته د امام حسین علیه السلام په غم کې جاړې ته زما رور یاره زما د محرم کې راشه زما د کور بار دلته ته کېنه او دا ذکر کوه زما تا سره څه اختلاف نشته زما تا سره چې کوم اختلاف دی هغه عقیدي اختلاف دی خو د دې دا مطلب نه دی چې زه په دې باندې تعالی قتل کم ستا خلاف فتوا ورکم یا ما ته څوک وایي یاره ورشه دا فلانې د سره دا کار وکړه هېڅ کله دا زما ته اجازت نه دی چې زه یو سني یم زما زه خپل په عقیدې باندې مضبوط یم دنیا یو طاقت ما د سنیت نه نشي درکولی زه سني یم جي د صحابه کرامو ته زه د هغوی عزت او احترام صحیح ده او بل سړی وایي یاره زه شیعه یم نو تا دنیا یو طاقت تا د شیعت نه نشي لر کولی ته زمونږ رور بس خبره دا ده چې مونږ خپل په حد کې اوسېږو یو بل لا برداشت کوو یو بل سره به تعلقات په دې اعتبار سره چې بھائی پاکستان کې مونږ دی اوسېږو مونږ ډېرې قربانیانې ورکړې دا پاکستان زمونږ د وطن عزیز دا زمونږ عوام دې دپاره جوړ کړو چې د اسلام دا یو قلعه وي دلته د اسلام خبره به کېږي دا خو نه ده چې دلته مونږ د شیعه سني فرقې به خبره کوو یو بل به مړ کوو نن خلک اسلام پرېږدي خلک وایي چې دا خو مولیان اپس کې یو نه دي هلکه زه جومات ته ولې ځمه دی خو هغه فلانې ته کافر وي فلانې ته دا فلانې فرقې د اسلام نه وتله فلانې دا دیوبندیان ګستاخ دي بریلیان مشرکان دي شیعاګان بدعتیان دي دې کې خو دا خبرې کېږي دې کې د قرآن خبره خو نه کېږي
د حدیث خبره خو نه کیږي، نه د اهل بیت او نه د صحابه کرام خبره کی. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ عظیم جلیل القدر صحابی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوه کې ولېګو او یو جنگ ته ولېګو. بخاری مسلم متفق علیه روایت دی، حدیث دی. نو یو انصاری صحابی ور سره او دوی مخامخ کته یو کافر. نو څنګه چې دی هغه من تلوار اوچت کو، نو هغه لا اله الا الله لا اله الا کلمه ویله. چې کلمه ویله نو هغه بل سړي خو دې پرې خو دا کافر پرې خو د اسامه بن زید وی ما په خپل نیزه مې اوچت کړه او باغه کې سینې کې مې ورلو منډله اکس شو مړ شو. مونږ چې واپس رالو نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبره علم کړاله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ بدل شو، چهره رنگ بدل شو او اسامه بن زید ته بار بار دا خبره وکړه چې اسامه هل لا شققت قلبه، اسامه تا دا غسینه ولې نه وچیره کړي، تا ولې دا باوجود د دینه چې هغه دا خبره وکړه لا اله الا الله تعالی تلاړل هغه کې هغه قتل کو، تا ته چا اجازه را کړو چې دا کلمه ویلو نه بعد تا هغه قتل کو. مونږ خلکو سره jihad څه لپاره کو؟ دغه لپاره چې هغه لا اله الا الله وي او خلک چې لا اله الا الله وي ته لاړ ته مړ کو، تعالی چا اجازه را کړو؟ دومره په غصه شو، دومره په قهر شو نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ وی چې ما دا تمنا وکړه، ما دا خواهش وکړه چې نن نه پهله زه مسلمان نه وم، کاش نن نه پهله ما کلمه نه ویله، نن نه پهله ما کلمه نه ویله، ځکه ما خو دومره غټه ګناه وکړله، دومره غټه ما خطا وکړو چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې زندگی بر زما دا جرأت بیا نه و چې زه د نبی علیه الصلوۃ والسلام مخامخ تلم. چې کله به زه لاړم نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم چهره هغه تاثر به بدل شو. ولې؟ د یو مسلمان عزت، د یو مسلمان احترام، د یو مسلمان جان قدر او قیمت نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا دین دغه لپاره خو پیش کو چې خلک لا اله الا الله. نو خبره سره خبره دا نن مونږه تحقیق نه کو. واتس اپ باندې یو ویډیو رااله، 1 منټ ویډیو وي، الګا دا مونږه مخکې فارورډ کو بغیر د دې نه چې د دې مضمون تحقیق وکړو، تپوس وکړو. مونږ باندې دا فرض کیږي چې اگر زه دا خبره واورم کنه زه سنی یم، ما ته پته ولګي یاره شیعاګانو دا نظریه، نو ما باندې فرض د لاړ شم شیعاګانو عالم سره هغه تپوس کوم، مولوی صاحب اجازه راکوي جی خبره مسله دا تاسو تپوس کومه، مسله دا تاسو په دې باره کې څه نظریه څه عقیده ده. د قران مجید مونږ دا ورته چې صلیخ پاری دو، زه د پاکستان نه عراق پورې لاړم، ما ته دا صلیخ پارو ولا قران معلوم نشو چې راګه دا کم ځای کې دا قران یاره صلیخ پارو جی چې دا صلیخ پاری دی یاره په ایران کې خپل د سنیان نشته کنه، سنیان سزي کې وای کنه سزي کې خدا غلو خوشیاګان لو سیاره نه دلته کې چې تخیه بکې چې جی دلته به موږ سوک سنی وګوري صلیخ پارو ولا قران هغه پټ کېده، ها الته خو سیاره نشته غلو حکومت دی، نو بیا ولته صلیخ پارو ولا قران نشته، دا کم ځای کې دی. دا مونږ ته وښایي چې دو په دې باندې ایمان ساتي. بس دا خبره مونږه دومره اورېدلې، داسې اورېدلې ده جناب دغه په دا قرآن نه مني، په دې قرآن ایمان نه دی، دوی صلیخ پاری دي او جی هغه فلانه او فلانه قصه. نو دا چې کوم کہانیان او دا قصې مونږ یو بل باره کې خوري کړ، دا صرف نه چې شیشاګانو باره کې، سنیانو باره کې هم دا دروغ ویل دي، سنیانو باره کې هم داسې خبرې زمونږ د سن جاهل او خلک دی شیعاګانو طرف نه زمونږ درونو طرف نه د سنیانو باره کې ویل دي. مثلا څه خبره چې دوی خو اهل بیت سره دشمني کوي، اهل بیت نه مني، یعنی اهل بیت له دشمن ګڼي معاذ الله، داسې خبره. نور هم داسې خبرې دي چې یو بل باره کې هغه د نفرت د وجې نه یو بل باره کې څه کړلي علامه صاحب چې دروغ ویلې شوي دي. دغه شان دی جناب قرآن باره کې دا خبره ما تاسو ته وکړله، د صحابه کرامو باره کې ګوره اختلافي چې کوم خبرې دي هغه موجود دي، لیکن دا خبره کول چې بالکل علی الاعلان کنزل کوي او دا شیزونه کوي، دا زموږ لپاره یو بل نفرت دغه دی او دی کې موږ لږ پکار دا دی چې موږ تحقیق کوو. دغه شان دی جی امام علی علیہ السلام ته علی رضی الله عنه ته دوی خدای وي، سنې خلک داسې جاهلان به موجود دي چې هغه محبت کې غلو کوي، لیکن دا غي مقصد هرگز نه. مثلا یو مسلمان یو داسې کار وکړو
چې هغه دین پر نزدیک حرام دي نو موږ به خدا نه وایو چې اسلام دا تعلیمات دي چې اسلام دا کار کوي. یو کافر موږ ته دا وایي چې یاره تاسو اسلام کې دا تعلیمات دي. نو داسې که یو سړی غلط عقیده هغه په نزدیک وي که څوک شیعي نو د دې علما دغه ته درست نه وایي جایز نه وایي. نو موږ څه کړلی جناب موږ دا خبرې کړلی چې دې کې فلانې دو باره کې دا نظریه ده او دو قرآن باره کې دا ده پیغمبر باره کې دا ده امهات المؤمنین. زه په ایران کې تللی وم نو هلته ما د شیعاګانو غټ علما سره ما دا خبره وکړله چې تاسو د امهات المؤمنین باره کې ستاسو څه نظریه ده. د امهات المؤمنین او خلفای راشدین حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دو باره کې ستاسو څه خیال دی؟ نو هغه وایي چې د اهل سنت مقدسات توهین حرام دي. د اهل سنت مقدسات توهین حرام دي. دا موږ ته د شیعاګانو علما او د هغوی فتوا دغه موجود ده. نو دې کې بیا زه چې دا زما بیا د دینی او شرعي فریضه ده چې کله زه داسې خبره واورم هغه واټساپ باندې راځي یا نور ذریعو سره ما ته راسي نو زه به څه کوم؟ زه به اول دونه معلومات به کوم چې بھائی ستاسو دا نظریات او عقاید دی حوالې سره څه دي. لاس پرېښودلو او تړلو حوالې سره د امام خمینی صاحب یو مقوله ده چې تم لوگ ہاتھ باندھنے کے اوپر لڑ رہے ہو اور عالم کفر تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے. مونږ یو بل سره په دې جناب لاس به کم ځای تړو په سینې باندې او کبجي په ناف ځای کې او یا دا به پرېږدو. په دې کې جنګونه دي او مناظرې دي. مفتی صاحب ډېره ښه خبره وکړه حیاتي مماتي باندې به مناظرې به کېږي. حیات بعد الممات او دغه شان دی دی او کنه دی په دې باندې مناظرې کولیږي. او چې کوم زمونږ اصل ایشوز دي هغه مونږ اډریس کوو نه. نن نوجوان ته دین پکار دی هغه دین زمونږ د منبر نه هغه مکمل رسی نه ورته. د دین باندې چې کوم اعتراضات دي د الحاد اعتراض دي او د منکرین خدا اعتراضات دي هغه پکار دی چې مونږ ټول هغه لا اډریس کوو. نو څه کوو؟ آپس کې مناظرې راځي چې میدان ته راوځه او مناظره ده. څه شي مناظره ده؟ مناظره په دې ده چې لاس به په موس کې کم ځای تړو او دغه شانتې امین په جهر باندې وایو به که ورو به امین زړه کې ویل پکار دی. په دې مناظرې کوو. د اهل سنت او اهل تشیع ما د دواړو فقه آپس کې کمپیریټیو سټډي کړله چې د دې دا فقه کې کوم مسائل هغه دي چې هغه یو شانتي دي او کوم کې اختلاف دی. اختلافي مسائل علامه صاحب چې څنګه ووایي 5% هم نه دي. اختلافی مسائل مثلا لاس تڑل ارسال الیدین ہاتھ کو چھوڑنا اور ہاتھ کو باندھنا نماز میں. زمونږ حنفیان موږ لاس تړل دي اهل سنت کې او اهل سنت کې ادا سیدی مالکیه هغه څه کوي؟ لاس پرېښودل دي. یو د سر مسح کول صرف د سر مسح کول په دې کې تاسو ته پته ده که نه چې قرآن مجید کې دي وامسحوا برؤوسکم. قرآن کې څه دي؟ وامسحوا برؤوسکم سروں کا مسح کرو. امام ابو حنیفہ صاحب سے ہوئی رحمہ اللہ هغه وایي چې بھائی استیاب الراس دا سوری مقدار ناسیہ یہ پیشانی کی برابر سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی سر کا قرآن میں ہے نا وامسحوا برؤوسکم سر کا مسح کرو. اب یہ تو نہیں کہا کہ کتنا مسح کرنا ہے. قرآن خاموش ہے. تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر کا مسح یہ مقدار ناسیہ جتنی آپ کی پیشانی ہے اتنا آپ سر کا مسح کرنا. اچھا اب حنفیوں کے نزدیک فرض یہ ہو گیا کہ آپ نے سر پہ یہ اتنا مسح کیا تو تب ہوگا, اتنا مسح کیا تو تب ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں ولو بشعرۃ, اگر آپ نے ایک بال بھی کر لیا تو مسح کیا ہو جائے گا مفتی صاحب؟ ہو جائے گا. امام مالک نے کہا کہ الاستیاب الراس, استیاب الراس کہ پورے سر کا آپ نے مسح کرنا. اسی طرح حنابلہ نے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید آیت خو یو دے لیکن دا فقہاء اخپل اگر مراد متعین کولو کې مختلف دي, اختلاف دی. ابو نو زه به څه ویم چې بھائی د شافعي چې کوم دی هغه چې کوم شافعي مسلک ولا دی هغه مس نه کېږي ځکه چې هغه زما په طریقې مسله نه کړي. بھائی فرض یې پرېښودو که نه, پورا فرض یې بھائی فرض یعنی فرض دا و چې زمونږ په نزدیک هغه
سلور ګوتو مقدار منه هغه 10 کولو هغه سر مسه کولو. نو زه به څه ویم چې جناب د مسې نه کېږي، یا هغه به څه وایي امام مالک والا خلک کسان چې بھائی دا خو سني نه دي او دو پورا سر مسه نه کوي. اصل د فقهاو اختلافات دي. دغه شان دي د زمونږ د شیعاګانو به نزدیک د خپې مسه کول دي. سنې خلک ورته ګوري جناب دو خو د خپې مسه کوي، دا خو د دوی وضوی زمونږ نه بل دی، د دوی وضو زمونږ شانته نه دی. هلکه قرآن مجید آیت دی څنګه چې د سر مسه باره کې اختلاف دی، باوجود د دې چې قرآن یو دی خو فقها هم اهل سنت دي، اختلاف موجود دی. دغه شان دی د خپې مسله ده چې خپې وینځل دي که مسه کول دي. او متواتر روایات زمونږ په اهل سنت کې دواړه دي، د مسې مشته او د وینځلو مشته. اوس په دې باندې مونږ جنگ شروع کړو، جناب شیعاګانو سره به جنگ کوو، دو اسلام نه وتل دي، یا دو کسن طبقات داسې جناب هغو فلانه هغو دا عقیده ده. نو دې حوالې سره زه تاسو ته ډېر گفتگو طویلوم نه، ستاسو په مخې ته تاسو کې وخت ډېره قیمتي دی. دغه زما گزارش دی چې اول چې قرآن مجید څنګه ویلي تحقیق کول، فتبینو تحقیق کول دا مونږ باندې فرض دی. دویمه خبره انددون د چا خبره نه منل. الله مالا عقل را کړی دی، تاله عقل را کړلی چې یو کس ما ته دا وایي چې فلانی کافر دی، نو زما فرض څه کېږي زه به هغه نه تپوس کوم چې که نه کوم. یو سړی راځي او زما د کور باره کې یو خبره کوي، نو زه به دغه شانتې ومنم دغه خبره که تحقیق به کوم. وایي تحقیق به کوم که نه، زه خپل کور باره کې خو تحقیق کوم او د اسلام باره کې تحقیق نه کوم. بازار ته مونږ ځو پیپر او ټماټر اخلو، مونږ یو شی ګورو چې بھائی دا خو په 30 روپۍ کیلو راکوي، دا په 100 روپۍ کیلو راکوي، او هغه کې مونږ ګورو چې دا وړوکی دی، دا غټ دی، دا سور دی، او دا فلانی، دا شین دی، او دا تازه دی، او دا نه دی، دا زوړ دی. تحقیق کوو که نه کوو؟ د ټماټرو تحقیق کوو، د ټیپرو کوو، د بادرنګ کوو، او دغه شانتې زمونږ نور شیزونو بازار کې کپړې لپاره ځو 1000-2000 روپو کپړې هغې کې ګورو دا کومه کوالټي ده، دا څه شی دی. خو لیکن د الله بندګانو چې د دین مسله راشي نو دې کې وایي یاره دماغ بند که خپله سوچ به نه کوي، سوچ حرام دی. اوس به خپل دماغ نه چلے. مولوي صاحب ووایي فلانی کافر دی جی، بس کافر دی جی، مړ کول دی جی، مړ کول دی، جنگ دی جی، جنگ دی. خپل نه تپوس به نه کوي ولې مولوي صاحب څه چل دی، په څه دلیل سره، دا به تپوس نه کوو. دا افسوس خبره ده. هر چیز باره کې مونږ دا تحقیق کوو، خپل دا شعار جوړ کړی دی، وړوکی مسله باره کې مونږ تحقیق کوو، لیکن قرآن او حدیث خبر راشي، د مسلمان عزت خبر راشي نه، بس دا خدا سے دی. او پورا یو غوبل اوچت کو او پورا محله کې هغه لاړ شي. هغه رستو زما خیال هغه پېښور کې څه واقع شي و چې داسې یو واقع راغله او هغې کې بس مونږ وکتل سوشل میډیا حوالې سره خبر شلو. نو بھائی دې کې زمونږ ذمہداري څه ده؟ خو مشران همیشه راځي مخې ته، خو بیا خلک چې کوم فتنه پرور خلک وي هغه دې نه فایده اوچتوي. فتنه پرور هر معاشره کې خلک وي، او هر تاسو ته ووایم چې په شیعاګانو کې ما زبردست بهترین علما او خلک موجود دي، او اهل سنت والجماعت کې سنجیده او بهترین علما اکثریت موجود دي دواړو طرف کې. نو آپس کې سره صرف کمی دا ده چې ملاقات نه کوو. نو دا وخت داسې دی نن مونږ ملاقات کوو، او دې کې دغه مجالس دغه انداز سره یو بل منعقد کول پکار دي چې گفتگو سلسله شروع شي، تل راتلل شروع شي، او دا زمونږ چې کوم غلط فهمیان دي دا ختم کړو. دا اجازت دی. زه به دغې سره اجازت غواړم چې الله سبحانه وتعالی مال او تعالی دا توفیق راکړي چې مونږ آپس کې روڼه شو، او اسلام د مسلمان دا کلمه توحید باندې یو شو. کلمه توحید او رسالت دا یو داسې شی دی چې مونږ یو بل کوي. توحید مطلب دا دی چې انسانیت کا ایک ہونا. اس آدمی کی توحید کا کیا معنی کہ جو یہ کہتا ہو اللہ ایک ہے لیکن اس کے انسانوں میں فرق کرتا ہو، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مذہب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.